اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب الحلال فریضة علی کل مسلم و مسلمه. غواړم کار او بیکارۍ حوالې سره څه عرایض تاسو خدمت کې عرض کوم چې نن ایمو معاشرې یوه مهمه مسئله یو مهم چیلنج انده دی. مطلب که ته وکسې یوې خونې کې یو کس کار کوي 15 کسان هغه ورته ناست وي خوري، یو کس به کار کوي 10 به ورته ناست وي، بالاخره هغه به خوري چیکي. لاس کې به داسې وي څه کیدای شي 4 5 مثال بچي ښځې دا وکړي 100 زړه نه 15 به داسې وي چې هغه کار و مزدوري محنت کوای شي خو بیا هم هغه نه کوي. اندې حوالې سره زه مختصر عرایض درته عرض کوم، د حدیث مې څه عرض کو هم دی تناظر کې زه عرض کوم چې کار مزدوري محنت اسلام کې څومره اهمیت دي ته میلاو شوی دی. سترګې وغړئ حدیثو ته قرآن ته کار ته مزدورۍ ته محنت ته خوارۍ ته ډېر زیات اهمیت ورکړی شوی دی. د دې په مقابلې کې تنبلۍ بیکارۍ بېروزګارۍ ته ډېر زیات مذمت یې شوی دی، نیکوهیش شوی دی. اوس لکه کوم حدیث مو عرض کړی دی کې پیغمبر یې چې طلب الحلال فریضة علی کل مسلم و مسلمه. ما تاسو دا حدیث اورېدلی دی چې پیغمبر یې چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه، لکه څنګه علم طلب کوله علم حاصلول هر چا باندې واجب دی. یعنې شون پیغمبر یې چې طلب الحلال حلاله ګټله حلاله مزدوري محنت کار کوله فریضه دی یو قسم ته. هر